د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت په سلسله کې غزوه فتح مکه واقعه بیان شوه. دا په اتم کال له هجرت کې مکه فتح شوې وه او میاشت د رمضان المبارک وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح نه پس څو ورځې په مکه مکرمه کې و. ګیر چاپیر په اطرافو کې او په کورونو کې د بوتانو صفایي وشوه او د مکې تطهیر وشو، مکه پاکه شوه. یلملم طرف ته یو قبیله و بنو جزیمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په امارت کې او د هغې په مشرۍ کې د 300 کسانو لښکر واستولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک داو چې دې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړي چې دا مسلمانان شي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه روان شو. دا قبیله د یلملم په خواوشا کې چې هغه میقات هم دی د حاجیانو دپاره او د آفاقیانو دپاره، د غزې کې یو تالاب باندې دا قبیله پاتې کېده. خالد ابن ولید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق 300 کسان ځان سره واغشتل، دې قبیلې ته لاړو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دې خلکو ته وویل چې تاسو مسلمانان شئ. هغوی وویل چې موږ مسلمانان شو. احادیثو کې راځي چې دی په عربی کې موږ مسلمانان شو دې دپاره لفظ استعمالیږي اسلمنا. اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم نے اسلام قبول کیا. د دې لفظ په ځای باندې دی دا لفظ استعمال کو سبأنا. سبأنا او سبأنا معنی دا دا ہم سابی ہو گئے، مونږ سابیان شو. او سابی به په هغه وخت کې د عربو په اصطلاح کې هغه کس ته وي چې هغه به د پلار نیکه دین پرېښو بل دین ته به اوړېدو. هغه هر یو دین چې و هغه کس ته به سابی وي او دې ته به لفظ استعمالېدو سبأنا، میں نے دوسرا دین اختیار کیا، ما بل دین اختیار کو. هغه دویم دین به هر یو دین کېدی شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه دا ګمان وکړو چې دی صحیح مسلمانان شوي نه دي، ځکه چې دی صریح د اسلام لفظ نه دی استعمال کړی. نو د دې لفظ د وجه نه اشتباه وشوه. دویم دا چې هغه خلکو ته حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه وفرمایل چې تاسو وسله کېدئ په ځمکه. دا نخره د تسلیمېدو. هغې کې بعضې کسان ووی چې ټیک ده. یو کس په هغې کې مشر و، هغه ووی چې نه موږ وسله نه کېدو. وی ولې؟ وی موږ ته تاسو نه خطره ده چې هسې نه موږ وسله کېدو تاسو موږ قتل کړئ. او خالد ابن ولید رضی الله عنه وی چې وسله نه کېدي نو دا څنګه اسلام دی؟ دویم لفظ دی د اسلام نه دی استعمال کړی، سبأنا لفظ استعمال کړی. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خپلو ملګرو ته ووی چې دی ونیسئ. بعضې خلک چې په هغې کې وسله غورځولې وه او هغه دی اسیران او قیدیان جوړ کړي و، نیولي و وسره و. چې شپه تېره شوه نو سهار خالد ابن ولید رضی الله عنه امر وکړو چې دا کوم کسان ستاسو په قید کې دي دا قتل کړئ.
بعض صحابو لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، د حضرت عمر رضی الله عنه زوی په خپل صحابي دی، هغه یو کس نیمبل د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره په دې مسله کې اختلاف وکړو. ورته وی چې دې خلکو وسله غورځولې ده او دا مونږ نیولې دي په خپل مونږ ته ځان را کړی دی په قید کې، او بیا د لفظ هم داسې استعمال کړی دی، مونږ خو دا خلک نه قتلو. بهرحال څه خلک باغې کې قتل شو. دا قضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دراله. پیغمبر علیه السلام ته چا خبر راړو چې یا رسول الله دغه کار شو، هغه خلکو دا لفظ استعمال کړو، پس دا غین حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه دا خلق قتل کړ. دا غي څه کسان بعض کبار صحابه لکه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې 10 مبشره کې ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې موضوع باندې دا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره خبر امتیاز شوی چې تا دا خلق ولې وجلو، چې دی تاسو سره قیدیان شو، په خپل ځان درکو. نو د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه عذر آغو چې دی واضح لفظ د اسلام نه دی استعمال کړي، دی سبقنا ویلی دی. قرآن کریم کې هم د سابقون لفظ راغلی دی او مونږ په دې وجه قتل کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې تاسو سره په دې کې چا خلاف کړو په مرګرو کې ویاو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او یو بل کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې تا خطا کړي، غلطی دی کړي ده. او پیغمبر علیه السلام قبله ته مخ کو او دا لاس مبارک اوچت کړ او وی اللهم انی ابرو الیک مما صنع خالد، اللهم انی ابرو الیک مما صنع خالد. یا الله خالد ابن ولید چې کوم عمل کړی دی زه د هغې نه بریم، زه تا ته براءت وړاندې کوم، زه د هغې نه بریم، یعنی د خالد ابن ولید سره په دې عمل کې شریک نه یم. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې د خفګان اظهار وکړو او د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه غنی جلیل القدر صحابي د هغه د اشتباه وجه هغه دا وه چې بعضې کسانو په هغې کې وسله نه کوله او کوم الفاظ چې هغه استعمال کړي نو هغې وی چې سبعنا هغې د هیبت د وجې نه دا الفاظ د اسلمنا الفاظ په ژبه نه راتلل، نو ځکه یې دا استعمال کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په مکه مکرمه کې و، طائف طرف چې کوم خلق پاتې کېدو په هغې کې دوه غټې قبیلې وې، یو ثقیف او یو حوازن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راله چې ثقیف او حوازن په مسلمانانو باندې حملې کولو اراده لري. هغې ته چې کله اطلاع لاړه چې مکه فتح شوه، نو د هغې سردار مالک ابن عوف هغه ووی چې په ځای د دې چې مسلمانان موږ څخه راځي او په موږ حمله کوي، نو موږ به پیش په قدمي وکړو، مخکې به لاړ شو او د خپل کورونو، د خپل وطن، د خپل مال او د خپل آبادۍ دفاع وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر رالو. په دې کې د دوه قبیلې چې وې ثقیف او حوازن، نور قبایل مو دا ډېر جنګجو جنګیالي خلک او خصوصا په رمي کې د ډېر زیات مړني او په غشو ویشتو کې غشه به خطا نه تلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استخباراتو دپاره او د خبر د معلومولو دپاره عبدالله ابن حضرت الاسلمي رضی الله عنه د واستولو چې لاړ شه او دا حالات معلوم که چې رښتیا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه استول د خبر دپاره. صحابه کرام ډېر بهادر او زړور خلک. عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه یوازې په یو سر باندې لاړو. ورته یې وفرمایل چې د دشمن لښکر ته ننوځه،
او د هغې خبرې اترې او د هغې حالات معلوم کړه، بیا ما ته راشه. نو عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه لاړو او د دشمن په لښکر کې کافي وخت تیر کو، او د هغې د سردار د مالک ابن عوف او د نورو خلکو خبرې واورېدې، او هغه ټول رپورټ او احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل چې یا رسول الله خبر رښتیا ده. دا خلک د مالک ابن عوف په سردارۍ کې تقریبا 20,000 کسانو، 20,000 افراد، او دی روتي په دې انداز باندې وو چې دی ځان سره بچي، ښځې، څاروي او چې څومره مال حال ورسره په کور کې هغه ټول راایستي وو، او دا یې دې دپاره راایستي وو چې کله دا تاسو سره نو تاسو بیا ښه په مړانه جنګېږئ، خصوصا چې کله ښځې او بچي مو د دشمن د لاسه قتل شي، بیا هم په خپل مرګ باندې او په سر باندې پروانې بیا به جنګېږئ تاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع راله. دا مالک ابن عوف دغه وخت کې نور سردارانو، درید ابن سمه دا د جشم قبیلې مشر دی، بوډا دی، د دغه طائف په کافرانو کې دی. طائف علاقه دا د مکې مکرمې نه تقریبا ړومبۍ علاقه آبادي چې راځي نو د 70-77 کیلومیټر ده، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها کلی چې په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعت شوی دی، بچپن یې تیر کړی دی، 25 کلي، هغه علاقه بیا 80 کیلومیټره تقریبا څه د پاسه دا بیا د طائف د ښار نه لرې ده، هغه هم په دغه علاقه کې راځي، بنو سعد. دا خلک هم په دې کې وو. دا درید ابن سمه دی، بوډا و خو تجربه کار و، په جنګونو کې عیسی اغشتي و. نو دغه مالک ابن عوف دیم ځان سره را روان کو، وې د ده نه پکې مشوره او رای اخلو. بیا خلکو را روان کړی دی، نظر هم نه لګي، کمزوری دی. درید ابن سمه یو میدان ته رالو، تپوس یې وکړو د خلکو نه حاضرونه چې دا کوم میدان دی؟ وی دا اوتاس دی. اوتاس او حنین دا د مکې او د طائف په منځ کې دي. نن سبا طائف ته یو لار تللی ده چې کوم د طائف غر دی، مونږ تلي یو په هغې باندې لار تللی ده طائف ته، نو موټر وی جوړ شوی دی په غر باندې. د تلو پخوا دا لار نه وه، په دې غر باندې که به څوک تلل کم کوز به تلل، لښکرې چې به تلي نو هغه بله لار ده په جیرانه باندې تللی ده، او جیرانه د مکې مکرمې نه تقریبا 25 کیلومیټره ده. د جیرانې نه چې مخکې ځې طائف طرف ته نو سیل کبیر دی، په دغه لاره کې دغه علاقه راځي، حنین او اوتاس. دا درید ابن سمه بوډا سره د لښکر چې کله دې علاقې ته راورسېدو اوتاس میدان ته، تپوس وکړو دا کوم ځای دی؟ چا ورته وویل چې دا اوتاس دی. وی د جنګ دپاره دا ځای ډېر مناسب دی. تجربه یې وه زړه، وی نه دا ځای سخت دی چې خپې پکې خرابېږي او خلک پکې زخمي کېږي او خوږېږي، او نه ډېر نرم دی که چېرې باران وشو ځمکه نرمه شوه نو خلک پکې ښخېږي نه. دا ځای د جنګ دپاره ډېر مناسب. بیا دې درید په سترګو باندې خو نظر یې کم و، د څاروو د اوښانو اوازونه او د خرونو اوازونه او بیا د ماشومانو چغې سورې او د بیزو اوازونه واورېدل. وی داسې دي؟ نو مالک ابن عوف ورته وایي چې دا چا ورته ووایي چې دا خو مالک ابن عوف اعلان کړی دی او دا څاروي موږ خلکو ځان سره را روان کړي او دا زنانه او ماشومان هم. وی دا ولې؟ وی دا سردار مالک ابن عوف اعلان کړی چې دا هر سره وباسئ چې تاسو په مړانه جنګېږئ، چې کور کې د نه څه پاتې نی. درید ابن سمه چې زوړ تجربه کار هغه ورته وایي چې دا ډېر بد کړي، ځکه چې کله سړی شکست وخوري نو هغه بیا واپس ځان سره څه نه وړي، نو چې دا څه یې راایستي دي که شکست مو وخوړو دا هر څه به دشمن ته پاتې. او جنګ په وسله باندې کېږي، په توره باندې، په نیزه باندې، په برچه باندې، په ښځو باندې او په ماشومانو باندې جنګ نه کېږي. مالک ابن عوف ته چا ووایي چې دی خو داسې وایي، نو هغه ورته وایي د ده مازغه کار نه کوي، بوډا دی، او زما خبره به تاسو منئ او که زما خبره نه منئ نو زه بیا خودکشي وکړم. هغه یې ورته وایي چې نه ستا خبره منو، ځکه ته زموږ سردار یې. د کوم مالک ابن عوف په خبره باندې عمل وکړو. دی دې ځای ته رالل، دا 20,000 کسانو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مکه مکرمه ته اطلاع رااله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 12,000 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان شو. په دې کې 10,000 کسان هغه انصار او مهاجرین صحابه کرامو چې کوم د مکه مکرمه نه را روان شو او د مدینه منورې نه راغلي و مکې ته. او دا 2,000 کسان په دې کې سم مسلمانانو د مکې خلکو دا مسلمانان شي. بعضې داسې کسانو چې هغوی مسلمانان وو لیکن د هغوی په زړونو کې اسلام مضبوط شوی نو، راسخ نو، کلک شوی نو. دریم قسم هغه خلکو چې هغوی مؤلفة القلوب وو، هغوی اسلام طرف ته مایله وو لیکن مسلمان شوي نو، لکه صفوان ابن امیه د قریشو غټ سردار وغیره وغیره. او څلورم قسم هغه و چې هغه کافر و مشرکین و، هغوی هم د مسلمانانو سره روان شي لیکن دغه وخت کې هغوی تسلیم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جنگ دپاره صفوان ابن امیه چونکې د مکې سردار و، هغه ته ووایي چې ما ته وسله راکړه. نو صفوان ابن امیه ورته وایي چې اغصبا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې څه خیال دی غصب کې رانه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تو فرمایل چې نه، عاریت مودات، عاریت د نه غواړم او بیا به درته واپس کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، العاریت مودات، چې کوم شی څوک د چا نه مستعار واخلي دی به دا واپس کوي. زمیندار دی، رمبی پکار دی، چا نه رمبی واغشتو، بلچی واغشته، کودالی واغشته، بل یو شی واغشتو، بل شی واغشتو، یا تا د چا نه سیکل واغشتو، یا د موټر سیکل واغشتو، یا د موټر واغشتو، څه وخت دپاره زه دا استعمالوم بیا به یې درکم. دې ته استعاره وی او دې سیس ته عاریت وی. د دې حق دا دی چې ته د هغې منافع د څومره وخت دپاره چې دی اخیستی دی یا کوم ځای دپاره هغه عمر منافع ترې واخله، د هغې نه زیاتې نه. مثلا چا نه د خره مستعار واغشته چې زه پې د پټي نه بار راړم او هغه 2 منه بار راړی شي او تا پې باندې 4 منه پیټې واچولو، دا د په هغې امانت کې خیانت وکړو. یا تا یو ورځ دپاره اغشتي دی او تا 3 ورځې استعمال کا، دا بغیر اجازت د هغې ته منافع حاصلی دا حرام دی. یا د هغې حفاظت ته ونه کړو چې دا پردی مال دی خپل کار به کوي، نو دا نه، هغه شی د هغې منفعت ترلاسه که بغیر د عوض نه، ځکه چې عاریت وی دی ته چې بغیر د عوض نه د هغې منافع ورکړي، نو بیا یې د هغې نه پس واپس که او بیا به یې ځان سره ایساره هم نه. که چېرې یو سړی ځان سره هغه پټ کړي، هغه ته ووایي چې شی خو ورک شو، چا یوړو، امانت کې داسې وکړي، نو ده نه به په ورځ د قیامت تپوس کړي. العاریت معدات. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوان ابن امیه چې دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه دی، هغه ته وی چې نه واپس کوم به درته، عاریت دی، مستعار یې د ناخل. هغه ورته وی ټیک ته، نو 100 زغرې یې ورته ورکړي او هغې سره نور چې څومره لوازمات و هغه هم ورته ورکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه 12,000 لښکر سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روان شو. دا د شوال د میاشتې چې د وړوکي اختر میاشت ورته موږ وایو، د هغې 8 تاریخ او 8 هجري ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه روان شو. په لاره کې یو ځای کې تېرېدل، نو دا خو چونکې تازه خلک اسلام ته را داخل شوي، د جاهلیت زمانه تېره شوي ده او بعضې خلک اوس هم کافر او مشرکین، یو ځای کې یو ونه راغله. حدیث مبارک کې هم دا واقع ذکر شوي ده. هغې ونې ته ذات و انوات وي او هغه ونه داسې وه چې کافر و مشرکینو به هغوی به رالل، نو بیا به یې هغه ونې سره خپله وسله او یا نور څیزونه کپړې مپړې دا غوټه کې او بیا به یې د هغې نه غیر چاپېر طواف کولو، تاوېدل به د هغې ونې نه به د هغې به عبادت کولو، د هغې نه به سوالونه کول. اوس هم که چېرې څوک یو قوم یا بعضې افراد د یو ونې سره، د یو تیږي سره، د یو کاڼي سره دا عمل کوي، دا د جاهلیت د زمانې رسم دی، دا خطا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لښکر کې چې کله تلو،
نو بعضې خلکو ووی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، مونږ ته یا رسول الله دغسې ونه جوړه کړه لکه څنګه چې د دې خلکو ده. او دا وینا کیدای شي مستبعد نه ده، بعید نه ده چې دا د هغه چا نه وي چې کوم د مکې مکرمې تازه خلک یا مؤلفة القلوب یا هغه خلک چې اسلام په زړونو کې راسخ نو یا اسلام راوړی نو دا د هغوی د خولې نه. موسی علیه السلام هم په یو ځای کې تېرېدو نو دغسې یو قوم یې ولیدو چې هغوی په پوجا پاټ کې مبتلا و، پرستش کولو د یو بت. د موسی علیه السلام قوم هم د موسی علیه السلام نه سوال وکړو. قرآن کریم کې د هغې تذکره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو خو عجیبه خلک یئ، تاسو خو هغسې سوال وکړو لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه د هغوی قوم سوال کړو. بیا یې په هغې باندې سخت رد وکړو، ممانعت یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تلو نو بعضې خلکو نه دا د خولې نه دا الفاظ ووتل په صحابو کې چې لن نغلب اليوم من قلة، آج ہم قلت افراد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے. نن به مونږه د کم عدد د وجې نه مغلوبه کیږو نه، یعنې مونږ شمیر او افراد دومره ډیر دي چې د قلت عدد د وجې نه مونږ د دشمن نه شکست نه خورو. دا الفاظ یو طرف ته د دې حقیقت هم دی او دا درست هم دی، معنی هم ټیک ده. هغه دا چې الله جل جلاله په دې دنیا کې برې او ماته دا د ظاهري اسباب سره هم ګرځولي دي. په هغې کې یو سبب قلت عدد دی چې چېرته افراد کم وي، دشمن پې باندې ډیر وي، نو دغه وخت کې هغه ډېر کسان په لږو کسانو باندې غالب شي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت یافته صحابه کرام د هغوی د خولې نه داسې جمله راوتل، دا د الله جل جلاله خوښه نه شوه. او الله پاک چې څومره یو کس نیک وي دومره د هغه معمولی شی په هغې باندې نیول کوي. حضرت موسی علیه السلام نو ډیر احتیاط پکار دی. کله مونږ مسلمانان هغه په مجالسو کې، په مجلسونو کې، په حجرو کې، په بیټکونو کې، په بازارونو کې داسې خبرې د خولې نه روزي چې هغه دا خلاصه کې چې هغه کفریات او شرکیات وي. الله جل شانه هغه سمیع و بصیر دی، هغه ارسه اوري او ویني. دا الله جل جلاله فرښتې هغه د انسان سره دي، لګیا دي لیکل کوي. د انسان خپل بدن هر یو عمل محفوظ کیږي، ژبه کې وینا محفوظ کیږي، په لاسو خپو کې محفوظ کیږي، په سرمن کې محفوظ کیږي. نن سبا خو څه پټ پاتې نه شول، مخکې کیسټ و، نن سبا میموري کارډ دی، هر یو شی په هغې کې راځي، ویډیو په شکل کې، آواز هم پکې ټیپ کیږي. دغسې د انسان دا بدن، د انسان دا اعمال ټول ټیپ کوي. په ورځ د قیامت باندې چې کله دا انسان چې دا ژبه د ده په اختیار کې وي او دی نه چلی او دی انکار کوي، نو الله جل شانه به د ده د بدن اعضا په ده باندې ګواهان جوړ کړي. قرآن کریم کې دي یوم تشهد علیهم ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون، چې د دوی لاس خپې به په دوی باندې ګواهي ورکوي. لاس به وایي چې تا دا عمل کړی و، خپې به وایي تا دا عمل کړی و، سترګې به وایي تا دا عمل کړی و، د انسان سرمن به وایي تا دا عمل کړی و. زنا، لواتت، غلا، نشې، حرام کارونه، غلط استعمال له اعضاو، دا به د انسان اعضا اندامونه په ده باندې ګواهي ورکوي. یو شی به پټ نه پاتې کي. د الله جل شانه په علم کې بیله ده، فرښتې بیل لیکل کوي، د انسان اعضا بیل، او د ځمکې هغه ټوکړې چې کوم باندې انسان بدعملي کوي، نیک عمل یا بد عمل، هغه به پې بیله ګواهي ورکوي. بهرحال حضرت موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې بیان کولو، بیان یې وکړو، ډېر مزیدار، خلک ډېر متاثر شو، ځکه چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر و. چې کله خبرې ختمې شوې د موسی علیه السلام، یو سړي تپوس وکړو چې تا نه څوک غټ عالم شته؟ نو موسی علیه السلام ورته وایي چې نه، دغه وخت کې زه زیات غټ عالم یم. دا الفاظ د موسی علیه السلام حقیقت و. په انبیاو باندې د خپل نبوت اظهار او د خپل علم
او کله کله خپل فضیلت شرافت او منقبت ظاهرول لا واجب وي چې خلکو ته ووایي چې زه د الله پیغمبر یم. نو موسی علیه السلام دا الفاظ استعمال کړل. هغه کس تپوس کولو ورته وی چې نه دغه وخت کې ما سره علم دی. دا الفاظ د الله جل جلاله خوښ نه شول. الله پاک ورته وفرمیل چې ای موسی زما یو بنده شته دی هغه سره داسې علم دی چې هغه تا سره نشته. موسی علیه السلام فورا الله ته رجوع په خپلو خپې وینا باندې خپېمانه شو او وی چې یا الله زه به دې کس ته رسم څنګه چې زه ترنه علم حاصل کړم. قرآن کریم کې په سوره کهف کې د موسی علیه السلام د تفصیلی واقعه الله جل شانه ذکر کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بخاری شریف کې نورو کتابونو کې دا واقعه تفصیل سره ذکر ده چې بیا موسی علیه السلام روان شو په کشتۍ کې سفر کول په سمندر باندې ځای په ځای مختلف او بعضې وایي چې دا خضر علیه السلام حدیث مبارک کې هم راځي. بهرحال دا الفاظ د یو صحابي د خولې نه راوتل د الله جل جلاله خوښ نه شو او د دې وجې نه د حنین په ابتدا کې شکست خوړلی شوی و. مسلمانان بعضې حضرات هغه د میدان نه تښتېدلي وو. د هغې وجه دا وه تاسو وګورئ یو معمولي خبره هغه د مسلمانانو د شکست سبب جوړیږي. به انسان څومره بدعملۍ کوي. مسلمان د الله جل شانو خوښ قوم دی. په قومونو کې په امتونو کې مؤمن او امت مسلمه الله جل شانو ته زیات نږدې دي. د دې نه چې کله خطا کېږي نو په خطا باندې الله جل شانو خفه کېږي او ناراضه کېږي. دې ځای کې بعضې حضرات اهل علم اهل السیر وی چې د دې صحابي د خولې نه دا خبر راوتل کېدی شي چې دا د ماحول اثر مو ځکه چې په دغه ماحول کې دغه وخت کې هغه کسان مو چې د هغې په زړونو کې ایمان راسخ نو مضبوط شوی نو هغه کسان مو پکې چې تر اوسه پورې مسلمانان شوي نو اسلام طرف ته راغب وو هغه کسان مو چې د سره رغبتا نو کافر او مشرکو په دې لښکر کې وو او چې کله دا ټول په دې لښکر کې وو نو د هغې اثر هغه په انسان باندې کېږي. صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند. چې کله ستا هم نشین او هم مجلس کس هغه نیک وي نو د هغه صلاح او نیکي په تا باندې اثر کوي او چې کله هغه بد وي فاسق فاجر وي ګناهګار وي کافر او مشرک وي یهودي او عیسائی وي د هغه بد عمل او بد صفات او بد عقیده په تا باندې اثر کوي. د هغه نه جراثیم خوري. د هغې اثر په وجه باندې کیدی شي چې دا خبره د صحابي د خولې نه وتې وي اثر کوي. د نیک عمل هم اثر کوي او د بد عمل هم اثر کوي. د مستحباتو او سننو او مندوباتو هم اثر کیږي ښه او د مکروهاتو او د وړو ګناهونو هم بد اثر کیږي او دا بد اثر د هغه کس نه منتقل شي په بل باندې هم کیږي چې هغه سره څوک خوا کې ناست دي. دغه وجه ده چې کوم سړی هغه نیک وي هغه ذاکر دی هغه عابد دی هغه تهجد گزار دی هغه نوافل کوي هغه نور نیک اعمال کوي د الله جل شانو په بندګۍ کې مخکې دی د هغه سره چې ته په صحبت کې ناست یې نو ستا په زړه کې به ښې خبرې راځي ځکه چې د هغه ماحول او د هغه صحبت په تا باندې اثر کوي. او کوم سړی چې د دې خبرو خیال نه ساتي نو د سنتو نه د مستحباتو نه دا خبره شروع شي هغه انوارات او برکات چې کوم سنن او مستحباتو سره نازلیږي په یو محفل باندې په یو فرد باندې د هغه انوار او برکاتو نه به ته محروم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل نسائی شریف کې حدیث دی پیغمبر علیه السلام په مز باندې ولاړو مبارک او په مز کې خطا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مز نه پس صحابو ته متوجه شو مخې راواړلو خلکو ته او وی چې څه وجه د بعضې خلک او دس خو نه کي د هغې د وجه نه زما په قرات کې بیا قرآن پاک پرانه خطا کېږي ګډوډ راځي او دس خو نه کي. دې نه معلومه شو چې اودس هغوی کولو بغیر اودس یې مز نه کولو لیکن اودس خو نه کي مطلب دا چې دا اودس د آداب او خیالو نه ساتي. دا اودس آداب دي په هغې کې خو یو فرض دي. مثلا په اوداسه کې فرض دا دي چې کم از کم یو لپه به مخ ته اچوئ چې دا مخ دې ټول لون شي او کم از کم یو ځل به یو لاس وینځي او کم از کم یو ځل به یو خپه وینځي او د سر مسه به کې د څلورمې برخې د سر دا فرض دي.
د دین علاوه 3 ځله وینځل دا سنت دي. په دې کې بیا نور سنن شته، مستحبات شته. د اودس په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل د هغې انوارات او برکات دي، په هغې باندې اجر دی. د اودس په ابتدا کې نیت کول، نیت په هغې باندې ته ماجور یې. که چېرې نیت دې نه کړی بغیر نیت یو سړی دغسې اعضای اربعه د ووینځلی شول نو اودس یې وشو، مونځ پې کېږي خو اجر و ثواب پکې نشته، هغه انوارات او برکاتو نه محروم شي. نو کېدی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک مطابق د چا په اودس کې په صحابو کې آداب او لحاظ نو ساتلی شوی، د هغې اثر په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کی. ځکه چې جمع یو ده. دې نه معلومیږي دام که په یو جماعت کې چې د ټولو نظریه یوي، د ټولو سوچ یوي، د ټولو کار یوي، او په هغې کې د یو کس په زړه کې اختلاف رالو، دې سره د هغې اثر په ټول جماعت باندې پروزي. او کله چې د دشمن سره مجاهدین او غزات جنگیږي غازیان، او یو کس په زړه کې بزدلي راله او هغه د میدان نه وتښتېدو، د هغې اثر په نور لښکر باندې ټول باندې کېږي. پاخه او مضبوط خلک د میدان نه وتښتي. یو مرغۍ چې په سیل کې والوځي نو بیا ورپسې ټول یې الوځي. ابتدا چې څنګه وشي هغسې ورپسې نور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې دا جمله چې کله وویل شي نو د هغې نتیجه دا راووته چې په ابتدا کې صحابه کرام د ظاهري شکست سره مخامخ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حنین ته ورسېدو، کوم ځای کې چې د دشمن افراد هغوی څه کسان مخامخ وو او څه په مورچو کې پټ شي وو. هلته کې یو کنده وه، خوړ و، او هغه داسې وه چې دې طرف ته مغر و دې طرف ته مغر و. په هغه غره کې چې کوم دی نو دا جنګیالي کسان تیرانداز چې غشي ویشتونکو کې ډېر ماهر و، هغوی کېنولي وو د ګټانو شاته. وایي تاسو شاته ناستئ ځکه چې د کاڼي شاته ناست نو هغه زمانه کې خو غشی و، توره وه، توره خو در رسېدی نه شي و نیزه، او تاسو غشي چې کوم دی نو هغه لاندې تلی شي. بل چې کوم سړی بری او هغه لاندنی سړی ولي نو که په نري ګیټي باندې هم ویشته نو هغه د هغه د هلاکت دپاره کافي وي. لاندې نه که یو سړی ویشتل کوي نو د هغه ویشتل اثر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ناخبره چې څنګه په هغه دره باندې ورګډ شول، یو طرف ته بل طرف ته غرونه دي. نو اول چې څه کسان د دشمن مخامخ هغوی خو وتښتېدل، د صحابو سره چې تورې ولیدې او صحابه پې ورله نو هغوی وتښتېدل. د یوې چې نور څوک نشته دی نو کله سړی بېغمه شي، بې فکره شي چې څنګه منځ ته شول نو دغه وخت کې باندې غشي ویشتل شروع شول، د یو طرف نه، د بل طرف نه، د وړاندې نه، د رستو نه، د من نه، هر طرف نه غشي ورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې په دې کې چونکې بعضې مؤلفة القلوب هم، بعضې کسان چې لا مسلمانان شوي نو هغه مو، او ظاهره ده چې مسلمان نی. بعضې مشرکین چې هغه د مکې نه را روان شي مکه فتح شي هغوی ګډې وړې خبرې هم شروع کړي. یو کس قلده ابن حنبل د هغه نوم دی، د مشرکینو سردارو، مسلمان شوی لا نه دی، د مکې او امنو لکه څنګه چې نورو ته امنو، د هغه د خولې نه دا الفاظ ووتل وی چې ټول جادو ختم شو، الیاذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وی. اوس دا شکست چې کوم دی نو دا په فتح سره نشي بدلیدی. نو صفوان ابن امیه چې هغه مشرک و کافر و مسلمان شوی نه دی، هغه ورته وایي خوله دې ماته شه چې دا خبره دې وکړه، حالانکې هغه هم کافر و. بیا یې ورته ووایي چې د ثقیف او د هوازن قبیلې سړی چې د هغه ته زه پاتې شم او هغه ما ونیسي، د دې په ځای باندې ما ته زیاته بهتر ده چې زه یو قریشي ته پاتې شم، او ښه په مړانه باندې هغه هم د مسلمانانو سره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کسان نږدې وو، څه کسان د میدان په آخر کې وو، بعضې کسان وتښتېدل. ما تاسو ته عرض وکړو چې په لښکر کې کله یو کس په تیښته شي نو بیا ورپسې پاخه مضبوط کسان هم ځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې دشمن طرف ته مخ و. زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهادري او شجاعت او مړانه هغه مسلم د په دنیا کې داسې بهادر نه تیر شوی، نه مخکې او نه وروستو. په هر ځای کې په دې موقع کې د حنین په دې موقع کې یو څو افراد ورسره یو ځای کېدي د ټولو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم.
بعضې کتابونو لیکلي دي چې غشي داسې راتلل چې کومه قچر باندې دلدل قچرې و سپینه په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورو نو هغه مخکې نه شوه تللی هغه ایساره شو مخکې نه شوه تللی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه کوز شو مبارک او دا توره یې داسې په لاس کې نیولې وه او فرمایلی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي یعنی د خدای نصرت ما سره دی انا ابن عبد المطلب او زه د عبد المطلب زوی یم د عبد المطلب نسی و لیکن کله نسبت د نوسي نیکه ته وشي نو د هغه زوی باندې یادېږي په عربو کې دا دستور دی او دا یې ځکه وي چې په دشمن باندې روب روزي او د عبد المطلب صاحب به خلکو ډېر قدر او احترام کولو د خانه کعبې تولي د عبد المطلب صاحب په لاس کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قچر سره چې کومه سورلي وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهه حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام تر فضل ابن عباس د عباس سے بچے ابو سفیان ابن الحارث ابن المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی د ابو سفیان ابن الحارث زوی جعفر ابن ابي سفیان ابن الحارث دا یې د تره د زوی زوی دا کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عباس ته وویل چې ستا آواز اوچت دی حضرت عباس صاحب دنګ لړو وی دې خلکو ته نارې که حضرت عباس صاحب چغې کې یا معاشر الانصار ای انصارو څه شوی هغه خلک چې د بیت الرضوان کې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ایښي په مرګ باندې مو بیعت کړی ای مهاجرین څه شول هغه مهاجرین چې څنګه دا چغه یې واورېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خپل هم چغه که بل طرف ته چې انصارو تاسو څه شوی انصار ټول را جمع شول اکدم هغه کسان چې د میدان په آخر کې وو نږدې رالل کتابونه لیکلي دي چې کوم کس سره سورلي نه راتله نو هغه سورلي هغه ساعت په توره باندې وواله اوښې هلته کې ډیری کو او په خپله باندې تورې یې راواغېسته او پیاده راخلاص شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ګیر چاپېر صحابه کرامو حصار واچو دغه وخت کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه بیا راغونډ شول پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته امر وکړو چې ورځئ په دشمن باندې ورلل دشمن یې تس نس کو د الله جل جلاله غیبی مدد هم پدې کې دلته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره الله جل شانه ستاسو مدد کړی دی په ډېرو ځایونو کې ویوم حنین او د حنین په موقع باندې هم اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تاسو کثرت غاوره کوي کثرت تاسو ډېروالی په دوکه کې مبتلا کوي فلم تغنی عنکم شیئا ستاسو د کثرت تاسو ته څه فایده در نه کړه دې نه معلومه شوه چې په کثرت باندې فیصلې نه کېږي دا په ایمان باندې د الله جل شانه په تایید باندې په نصرت عزدي باندې کېږي وضاقت علیکم الارض بما رحبت او ځمکه سره د وسعته په تاسو باندې تنګه شوه بعضې کسانو وي چې چرته لاړ شو ثم ولیتم مدبرین بیا تاسو شاکړي وګرځېدئ میدان مه پرېښو ثم انزل الله سکینته علی رسولی بیا الله جل شانه سکینه و اطمینان نازل کو په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې دا سکینه او سکون د الله د طرف نه نازلیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خورېږي په خلکو چې څومره د کوم امتی د الله د رسول سره څومره تعلق مضبوط وي دومره اوسم هغه فیض د الله جل شانه د طرف نه هغه ته رسي چې کوم یو کس د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم پل باندې روان وي دومره هغه انوارات او برکات دی اوسم محسوسوي وعلى المؤمنین وانزل جلودا لم تروها او الله جل شانه داسې لښکرې نازلې کې چې تاسو لیدل نه دې نه مراد فرښتې دي د حنین په موقع هم الله جل شانه فرښتو لښکرې نازلې کړي یو صحابي دی جبیر ابن مطعم ابن عادی رضی الله عنه دی وایي چې دغه وخت کې د جنگ په دوران کې ما وکتل چې څه وخت دشمن شکست خوړو نو د هغې نه لږ مخکې ما وکتل چې د اسمان نه یو تور څادر را روان دی تور څادر ما ته ښکارېدو او زمونږ د دشمن په منځ کې هغه تور څادر را پرېوتو هغه څادر چې څنګه ځمکې ته راله نو هغه تور میږي او هغه تور میږي په دې ټوله دره کې خواره شول د غرونو په منځ کې
وی ما وی چې یقینا د فرښتې دي د الله پاک د طرف نه نازلې شوي دي او دا د الله جل شانه مدد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې راواغشتې مبارک او داسې دشمن طرف ته دا یو موټی خاورې دی وویشتې او وی فرمایل شاهت الوجوه، دا مخونه برباد شول. او دغه وخت کې بیا دشمن په ځان نه دی پوه شوی، نه راغی چې چا ځان په ټولو تښتېدو. په دې کې بعضې صحابه کرامو د هغوی واقعات هم ناشنا. د ابو طلحه رضی الله عنه بیبي ام سلیم هغه هم په دې جنګ کې وه، خاوند هم دی ابو طلحه رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی. دا د حضرت انس رضی الله عنه مور ده او حضرت انس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم خاص دی، 10 کاله خدمت کړی دی، ماشوموالي هلکوالي نه تر بلوغ پورې، بلوغ نه پسم. دا هم په دې جنګ کې وه. ام سلیم رضی الله عنها په اوښ باندې سوره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سورلي جوخته شوه، ځان یې پټ کړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وکتل نو وی ام سلیم نه ورته وی چې او یا رسول الله. بعضې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره رشته وه، نو ام سلیم وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یا رسول الله دا کوم کسان چې د میدان نه تښتېدلي دي چې څنګه د دشمنان وژنې، دغسې د دوی په دې سیټونو هم تورې کېده. زنانه ده، صحابیه ده، نو او دومره جذبه، او بیا د مسلمانانو په لښکر کې بیا چې کوم دی نو ورسره خنجر و. نو ابو طلحه خاوند ورته وایي دا خنجر دی ولې راغشتی دی؟ وایي دا مې دې دپاره راغشتی دی چې کوم کافر دشمن زه وینم ما ته نږدې شي په دې خنجر به یې خېټه شلو. نو دا پکې د زنانو جذبات. یو صحابي دی ابو قتاده رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی. هغه وایي ما وکتل چې یو کافر دی، یو مسلمان دی، په خپله کې جنګیږي. یو بل کافر رالو نو د هغې مسلمان د شا د طرف نه دا کافر رالو نو هغه مسلمان باندې ګزار کولو چې قتل کړي. نو ما وی چې هلکه 2 کسان جنګیږي ته ولې ځې؟ نو زه د کافر پسې لاړم. دا کوم کافر چې درېم و ده پسې زه لاړم، نو په ده باندې ما ګزار وکړو، په دې اوږه باندې زغره یې چولې وه، زما د تورې ګزار هغه زغره وشلوله د اوسپنې، او هغه اوږه چې کوم دی نو پرې کړی شو، یو لاس یې کار پرېښو. وی هغه دومره غټ او پهلوان و چې ما ته یې مخ کو او ما نه یې دا لاس چاپېره کو، زما دې مرۍ ته یې دا لاس اړم شو. ما ته یې دومره زور راکو، بخاري شریف کې حدیث دی چې وی زه ویرېدم، ما وی چې بس لاړم مړ شو. خو دغه وخت کې د هغه نه وینه ډېره زیاته توی شوه، نو هغه راوغورځېد او مړ شو. نو وی زه بچ شوم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نه پس اعلان وکړو، من قتل قتیلا فله سلبه، من قتل قتیلا فله سلبه، چې چا کوم یو کافر وجلی نو هغه سره چې کوم مالو د هغه په بدن باندې، د هغه سره سورلي، د هغه سره وسله، د هغه جامې، د هغه پیزار، هغه د هغه دی چې چا وجلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان کولو د دې لپاره چې خلک په مړانه وجنګېږي. مقصد د صحابه کرامو دنیا نه و، دنیا خو هغوی پرېښي وه. نو دا اعلان چې کله وشو نو ابو قتاده رضی الله عنه وی چې ما دا کافر وجلی خو په هغه باندې زغره وه، هغه سره وسلې وې او هغه سره ډېر څیزونه. نو ما وی چې خدای خبر دغه سامان دی چا اغشتی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان چې کړو نو هغوی فرمایلي چې دی د ګواه راولي نو بیا به ورته موږ د هغه سامان ورکو. ابو قتاده رضی الله عنه وی چې څنګه اعلان وشو دا د جنګ نه وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اعلان سره زه پاسېدم، ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوم، خو ما په زړه کې وی چې زما خو ګواه نشته، ګواه مې څوک دی. بیا کېناستم، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو من قتل قتیلا فله سلبه، چې چا څوک وجلی دشمن قتل کړی نو هغه دې راشي هغه د دشمن سامان واخلي. نو وی بیا زه پاسېدم، ما وی چې بیا زما ګواه نشته دی، ګواهي به څوک کوي؟ ګیر چاپېر مې وکتل، 4 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل یا 3 ځله. په آخر کې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس کوي چې ابو قتاده ته بیا پاسې ولې؟ ما ورته وی چې یا رسول الله تاسو دا اعلان کړی دی یو کافر ما وجلی دی او د هغه سامان چې اغشتی او ما سره ګواه هم نشته دی. نو په دې کې په مجمع کې یو کس پاسېدو، هغه هم په صحابو کې، هغه وی چې یا رسول الله د هغې کافر هغه سامان وسله هغه ما اغشتي او دې تاسو راضي کوي زمانه چې دې ما ته هغه سامان پرېږدي. مطلب دا دی چې دې په بل څه راضي که ده ته څه شی ورکړه چې دغه سامان زما شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا وی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېدو، هغه ته په قهر شو، په غوسه شو، وی نه د الله رسول به داسې هرګز نه کوي، لن یعمل، داسې به نه کوي پیغمبر علیه السلام. هغه یو زمری دی، هغه مړانه کړې ده او مال له هغه رسیږي او هغه به تا ته درکوي، تا ته به یې نه درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدق ابوبکر، ابوبکر ټیک ویلی دي. او بیا د هغه نه هغه مال واغشتو، هغه وسله چې کومه وه زغره وه یا نور سو، او دغه کس ابو قتاده رضی الله عنه ته یې ورکړل. دی وی چې هغه مال کې دغه سامان د جنگ سړي سره چې و، په دې باندې په بنو سلمه قبیله کې په مدینه منوره کې ما ثابت باغ د کجورو واغشتو. هغه وخت کې وسله دومره ګرانه وه، جوړېدلې ګرانو. بعضې روایاتو کې راځي چې یو زغره یې په هغې کې خرڅه کړه، په هغې یوې زغره باندې ثابت باغ د کجورو واغشتو. او دی وایي چې انه لاول مال تأصلته فی الاسلام، دا ړومبی مالو چې په اسلام کې ما ځان سره جمع کړی دی. یعنې دې نه مخکې ما سره دومره مال کله نو راغلی، دغه وخت کې راغلی و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جهاد برکات. واخر دعوانا